الیمین ګنداپور صاحب د بجټ 2025-26 د پاره جی جی یو شورشوري پاسه ولا او شورشوري دا وا چې زه بجټ چې سو پورې خان نه منظور کړي نو زه اسمبلی نه باندې منظور او په 20 جون 2025 باندې د خیبر پختونخوا اسمبلی په دې اجلاس ختم هم شو چې سو پورې دا بجټ مونږ خان ته نه خو دلې مونږ نه کو د دې وجې د انګریزي کې وی جمپ انټو کنکلوژن په دوی په یک باندې ولړو دوی یکدم صوت ټوپ وو بس پاغه نتیجه څنګه دغه فیصله کو به دې ته پته ولګي چې دا بجټ پاس کول سیاسي مسله نه ده دا آئینی مسله ده اوس الیمین صاحب دا بلف کړی دی د ځان له صحیح او هغه ویلي چې خان اوس خپل خبر نه ریورس کیدی نشي ځکه چې څو بکه هغه ته پرتګ ورا چې خپل خبره ده نو د هغه د پاره لومبه هغه پارلیماني پارټي اجلاس راوغوښته او د پارلیماني پارټي ته ویل چې ګوري دا بجټ خو ما خبره کړې ده خو زسته صرف تاسو دې چې دا خو ګوري زمونږ عیني مجبوریم نه نو د ټولو ترقیاتي پروګرامونو چې بجټ نه منزوريږي او اسمبلی باندې به گورنر راج راځي د فاینانشل ایمرجنسي په شکل کې نو دا کوم ام پی ایچ ځان له سلک ډیر فان وړي دي دغه خو غمزي چې هغه هم دي هغه مو ته جی ټیک دا بالکل موږ سره فیصله ته توثیق کو د خان د منظورۍ نه بغیر هم د خیر دا بجټ پیش کړی شي منظور کړل شي او بیا علي زمنګ وزیر اعلی الیمین ګنداپور صاحب ته په داسې وخت کې چې د ورکرانو کنځل شروع شو چې ته لګي بجټ پاس کې نو هغه ټول د ورکرانو خلو چې جی ما خو یوازې ځان له فیصله نه کړي دا کنځل کې ما ته کوي نو زما سره د پارلیماني پارټي ته او به چې یوازې پارلیماني پارټي ته نه راځه د شیز سیاسي کمیټې ته مړم پولیټیکل کمیټې ته دا غینم توثیق وکړه او پاغه سیاسي تو سوچو که دا اقتصادي کمیټې نه ده نه سیاسي فیصلو ده پراغه سیاسي کمیټې چې هغه راغوښته شوی و د امریکای او د ایران باندې د موجوده صورتحال لپاره د پارټي نریټیو بلډ کولو لپاره پاغه کې یک دماغه ایجنډا منسوخ کړل شو او د بجټ 2025-26 د خیبر پختونخوا کې پیش کړل او د هغه د پارلیماني پارټي توثیق او چې ټیک د تاسو د بجټ منظور کړي د دې وجې نه الیمین ګنداپور سے په ټول پارلیماني پارټي په اجلاس کې او د سیاسي پارټي په اجلاس کې خپل ځان نه توپې د خلکو چې کوم د ورکر د پی ټی ای ورکر ډیر ظالم غشي وسري ناغه چې کوم چا سره نيزي چا سره چې کوم د ټول رابن هوټ دلی ناغي به دي ته نه ګوري چې دا په کوم ځای ولو د دې وجه نه الیمین ګنداپور چې आवाज یې نه یم زما سره په جرم کې چې کوم د پارلیماني پارټي هم شریک را او ګره आवाज هغه نه د شریکه سیاسي کمیټي هم شریک را هغه په کې شریک کړ ډیر خلک ځانې بچ کو کنه او ذمہواری په ټولو راوستل په دې موجوده صورتحال کې لحاظ تاسو کوم خبري وکړلې یا سورز نمونږ د الیمین سے بیانونه ګورو ظاهر د سیاسي بیانونه هم دي سبا کې غیر سیاسي هم کې دي شي تاسو ته د ښکاری چې دا وخت خیبر پختونخوا کې وزیر اعلی صاحب چې کوم دی هغه سره دا یره دا چې چرته زما خلاف فارورډ بلاک یا داسې سو ګروپ بندي شوی دا یا اونشي او د مخصوص نشستونو چې کومه فیصله دا غیرستو زما سیټ په خطر کې ګورئ یو خو په پاکستان تحریک انصاف کې په موجوده حالاتو کې د فارورډ بلاک جوړېدو صدا سي چانس نشته لري صحیح او کو سو کې جوړي نو هغه خپل ځان خرابوي د دې فارورډ بلاک جوړېدو کوشش اولنې پرویز خټک یو خو ټیک ټاک کوشش کړی دی د پی ټی آی پارلیمنټیرین په شکل کې چې سوله په زور راوستلې شو سه په بانر راوستل او غدا وکړل او غدا دی وجنه وکړل او هغه یو سیاسي خودکشي وکړل او هغه د دی وخت تاسو په تداغه سره یې سم نشته د پی ټی آی ووټ چې کوم دی دا د عمران خان سره تړل شوی صحیح ده دغه څه شک نشته ټیک شو که څوک وایي چې دا الیمین ته ملاو شوی که څوک ته وایي چې دا تیمور جګړه ته ملاو شوی که څوک وایي چې دا عمر ایوب ته ملاو شوی دي کې دا څه شته دی نه د دې وجه نه د پارټي کې د فارورډ بلاک جوړېدو صدا سي چانس نشته لري صحیح او که چان فارورډ بلاک جوړ کو نو دا به هغه سیاسي سره زیاتې خو دا یاد ساته بعضی وخت کې سیاسي مشران د خپل ځان د پرشر ریلیز کولو لپاره چې په ما د یو سړي مکمل پرشر نه چې هغه کوم کس منتخب کړي دغه خلاف په خپل یو فارورډ بلاک جوړ کی دا یو هلکا پلکا هومیوپیتک ټایپ فارورډ بلاک چې پاغه یو چک ساتي یو دته موي کته ګوره کار نه کینو ګوره ما سره متبادل آپشن شته صحیح مطلب کارتی اخلي په دې طریقه باندې اته نو د موجوده چې کوم د پاکستان تحریک انصاف دی پاغي کې چم فارورډ بلاک جوړ کو هغه نشته د دې وجنه د الیمین صاحب کوشش هم لري چې هغه فارورډ بلاک د پاره او د سو کس پرې خیم نه دی
چې هغه د پاره فارورډ بلاک جوړ کړي لږ تیمور سره چې کوم بابر سلیم سواتی د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر دی دغه سره اختلاف نو تا ته پته ده دغه نه تر اوسه پورې په هغه انکوایریو کې هغه ځان نشي پاکولی یعنی داسې انکوایری او داسې سوزونه بیر پاسه کېنول نو د دې وجې نه فی الحال خان په جیل کې دی الیمین صاحب خسور کړي چې وزارت عظما په څوکۍ وزارت اعلی په څوکۍ باندې مناسته فارورډ بلاک جوړېدو ته هم نه پریدي خان سره چې کوم کس ملاویږي هغه صرف الیمین دی او زمونږ د خان د بد مرغه د غوګونو لک کچره هغه ته چې څوک ولنۍ خبره وکړي دغه لپاره د اخیری خبره مونږ که دغه سیاسي کیریر وګورو زبانی پی ټی آی هغه کلم داسې کس نه پریدي چې هغه دی یوازې ون مین شو کوي نو دته ولې بیا څه نه وایي ون مین شو خو ګوره دی وخت خو دغه مجبوری ده زمونږ د الیمین ګنډاپور صاحب متعلق تاسو ته پته ده هغه زمونږ کور کمانډر هاوس تم تللی وفتاره ایله صحیح ټیک شو په یو داسې دغه کې چې عمران خان صاحب د خپل پارټۍ یو سخترین موقف خپل کړی و د ملټري اسټابلیشمنت متعلق هغه لاړلې هلته خسور کې افطاری مو کړله خدای افطاری خو هغه ځان له نه وکړی د افطاری خو هغه آشیرواد اغستی صحیح الیمین ګنډاپور صاحب دغه کس ته که زمونږ چرې هم دغه د ملټري اسټابلیشمنت سره د خبرو اترو دپاره کوشش کوو نو په هغې کې به الیمین ګنډاپور د ټولو نه مهم کردار ادا کوي ځکه چې دغه د پارټۍ ورکر د الیمین ګنډاپور صاحب وایي چې هغه یګي زه به درته دا ووایم چې نن موږ دا پروګرام کوو نو دغه د پارټۍ یو اهم مرکزي مشر سرسار چې زما خبرې کېدلې نو هغه ماته وایي چې الیمین ګنډاپور صاحب یوازې عمران خان ته نه زمونږ نور خلکو ته هم قابل قبول دی د دې وجې نه چې هغه نورو ته قابل قبول دی نو عمران خان هم بس داس دی وخت کې هغه ته د یو خبرو ضرورت دی عمران خان ډېر کوشش وکړي چې د ملټري اسټابلیشمنت سره رابطو کوشش وکړي خو د بده مرغه له ملټري اسټابلیشمنت په هغه موډ کې نه دی چې هغه سره هغه خبره اوس کار هم نه دی اوس خو بین الاقوامي ډېرې مسلې دي نو